علیکم نی ویډیو سره تاسو ورکړی و یو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ کوهستان کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د ځمکې په تنازغه باندې د یو کور شپږ کسان ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شوي دي. دوستانو د یو کور شپږ کسان په کومه طریقه قتل شول، چا قتل کړل، بیا معلومات خبرولو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، کومه زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ته د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. کوهستان کې ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. د یو کور شپږ کسان ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شوي دي او شپږ کسان د جایداد په تنازغه باندې قتل شوي دي. دوستانو د جایداد په تنازغه باندې چا قتل کړل؟ بل چا نه بلکې خپلو د ترونو زامنو قتل کړل. د ترونو زامنو سره د جایداد په تنازغه باندې لانجه وه چې د هغه لانجې نه دا خبره ووته چې هغوی مچینې راواخیستې، په دوی ډزې شروع کړې، د دوی په کور باندې وروختل. دوی د ځان نه خبر هم نه خو دا ظالمان د دوی په کور وروختل او دوی کې شپږ کسان ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کړل. په شپږو کسانو کې 15 سړي او یو زنانه شامل دي. دوستانو الله دې وکړي چې د دوی قاتلان ګرفتار کړي شي، هغه د ترونو زامن یې ګرفتار کړي شي او دوی ته ښه بدترینه سزا ورکړي شي، ځکه چې ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته انتهایي افسوسناکه واقعه ده. الله دې وکړي چې دغه شپږو ته الله تعالی جنت الفردوس ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ته د نشان څخه مخه ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.